فدې فتنو زمانه کې زموږ ستاسو تعلق د قرآن فهم سره الله جوړ کړی قرآن زده کول او قرآن ته کښېناستېدل قرآن خبرې اورېدل قرآن سره تعلق دا ډېر لوی احسان دی د الله لویه مهرباني ده تاسو ته به معلومات دي د دې خبرې یو وخت خو داسې و زموږ په دې منطقه باندې چې د قرآن کریم فهم نه نارینهو کې و نه په زنانهو کې پر دې پروپاګنډه دا داسې وه دا قرآن زده کولی نه شي او دا ډېر ګران کتاب دی دې نه مخکې څه شمېر د علومو څه څوارلس علمونه به دی هغه نه وروسته به قرآن ته به کښېني او دا قرآن ته به کښېنوي پرون یو ملګری راغله بوډا سړی و هغه ما ته ویل چې موږ ته زموږ ملي صاحب ویلي ما ویل زه ترجمه کوم تا ترجمې مه کوه بیا که د څارویو کې دې کنځلې وکړه نو خوله پرې کږه شي زمیندار سړی به خامخا څاروي ساتي او څارویو ته بد ردې کوي زموږ ملي صاحب موږ ته ویلو بیا که د قرآن دې زده کړه ترجمې ته کښېناستې زده دې کړه بیا دې څارویو ته دې کنځلې وکړه نو خوله به یې کږه شي او هغه سړي څاروي ساتي ما خو قرآن زده کړه وو څارویو ته کله بد ردې کوم خو زما خوله کږه نه شوه دا د قرآن خلاف یو پروپاګنډه وه چا ویل دا قرآن ډېر ګران کتاب دی دا هېڅوک یې نه شي زده کولی زموږ مرشد شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هغه فرمایل دا قرآن ډېر اسان کتاب دی الله په یو صورت کې فهل من مدکر الله وایي دا قرآن ما ډېر وړیا کړې ده اسان کړې ده زده کوونکي څوک شته دی چې زده یې کړي دا د شیخ صاحب رحمت الله علیه بیان و دا مریانو دروغ ویلي دا مقصد دا و چې د قرآن نه خلک پوه نه شي قرآن باندې پوهېږي نو غلا کوي چې قرآن زده کوي د غل په غلا باندې پوهېږي دې د قرآن نه خلک منع کړو الحمدلله ثم الحمدلله موږ باندې د الله لوی احسان د الله لوی مهرباني ده زموږ تعلق الله د قرآن فهم سره جوړ کړی خو دا تعلق د قرآن د فهم دا شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه تعریف الله د هغې قبر منور وګرځوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وحی نازل شوی دی او نبی اسلام څادر اچولی دی کمبل اچولی دی آرام کوي الله پیغمبر ته وایي یا ایها المزمل تا کمبل واچولو او برسل دې په ځان چاپېره کړه او ته ویده کېدل غواړې که ارام کول غواړې ته ما ارام دپاره نه یې راغلې قم الليل إلا قليلا پاسه ویده کېدل او ارام تا دپاره نشته یو حدیثو کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په شمالو کې راځي دائم الحزن نبی اسلام
السلام हमेशा परेशान हो और मासूम हो गुनाहों नो पैगंबर नो हरकुल गुनाह सादरी न लो गुनाह सादरी अब अल्लाह का मुकाबला अल्लाह का निज़ीर अल्लाह का मासूम पैगंबर है पैगंबर सर फिक्र दसो पैगंबर सर फिक्र दो मानो दाए मलबज़ लैस लहू राहतुन नबी इस्लाम चले आराम न करे चले जमा न करे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज्जत निजाम जिक्र कई तो बयान सुनते रहे इसके उनके जमा इसके वे खुशीगा ये काल बोले रसूल मुज़म्मिल अवलने रुकू अल्लाह अलैहि और तहज्जुद मुज अल्लाह फर्ज करो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी और तो उम्मत बानी और काल आखिर की बिया हुक्म अल्लाह राहुलिगा यानी तहज्जुद मुज फर्ज न दे दा मुस्तहब दे रसूल फाजिल न खला और कफारस न जवाज दे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तला फरमाए को मिल लाए शुक्र शेखों को और खासा आरामों को कार को दुनिया की को मिल लाए इल्ला कलीला कल वादी रमजान लगे खैर दे निस्फहु निम्के अविन कुछ मिन हो या निम्न लिकम अवजुद अलैया निम्न ज़ियाद नौकार इस्ताफ दुनिया की वजह से कारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार अल्लाह है वरत्तिल कुरान तरतीला कुरान लोगो तो कुरान खिदमत होगा तो कुरान अल्फाज सही का तो कुरान मानी सही का तो कुरान खल्क़ अल्लाह किताब है वरत्तिल कुरान तरतीला इसके क़याम होगा तो अल्लाह के दिन खिदमत होगा तो अल्लाह कुरान हुआ खल्क़ अल्लाह की किताब फाम होगा इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला ये धुन वैना मंगाता था अल्लाह वही गाली के लिए तो कुरान सक़ील दे कुरान देर गिरान दे देर कुरान बयानवल देर भूल दे बल तख़ीर रसवल दी और अख्तर जोड़े तब रजा वस्तल दी यौन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात गिराजी इन्नमा मसाली का मसलिल गैस जुमा मिसाल दे बारान दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाए बारान वायु करना वायु बारान वरी और बारान अख्तर खैर न लगे जान का खैर न लगे बारान खल्क़ तो फायदा रहे बग मिसाल आलिम दे आलिम बग अख्तर जोले तो जान न दखैर तलब न गई बल खैर अल्लाह वर गई देव मखलूक तो फायदा रहे दाना कि तुम्हारा वोट रखा हो तुम्हारे पैसे रखा हो तुम्हारे फ्लैके रखा हो हम खुदा व जकड़ी अना अब कुछ जबरदस्ती मामा शरका माला पैसे रखा अब पैगंबर सिफात दाई शब्द खैर रखो अफल खैर मगवार ताला खैर अल्लाह दर गई إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا على شيء قرآن ويل بجادير ويفضلا أجدو إنسان شيء قرآن للي أو قرآن درس كري ناولدن کی خاولدن گئی أو بیا موقع ملاویگی دفار درس کیگی أو خلق واوری على فلاني مریض الله مسئله وکړو هغه هغه یې سوچ کوي هغه سوچ په مکان ملاوي
زمیندار په زمینداره باندې اخته وي، دوکاندار په خپل دوکاندارۍ باندې لګیا وي، نوکر په خپل نوکرۍ باندې لګیا وي، هغه ته موقع میلاو نه شي. او ښې درس کې دا فایده ده د عالم بیان نه وروسته خلک په هغه بیان کې سوچ کوي او فکر کوي. غرض دا و چې رب العزت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آرام ته نه ده پرېښودی. دیو جن حدیث کې راځي لیس له راحه، او د نبي علیه السلام چیرې آرام نه ده کړی. او دا مقصد د هغه ښو خلکو د ښو علماو چې هغوی همیشه دپاره د قرآن خدمت یې کړی، حتی کې د مرض الموت کې د ځنکدن حالت وي هغوی سره د قرآن په خدمت راغلي. زموږ شیخ رحمت الله علیه وفات کېده، هغه کیسه پکې د هغې وصیت شایع شوی هم ده. په هغه وصیت کې شیخ صاحب رحمت الله علیه موږ ملګرو ته ویلو چې زما مرګ به دا نه وي چې بس زما باندې خاوره واړوئ، زما مرګ به دا وي چې تاسو د قرآن درسونه پرېږدئ. دا د شیخ صاحب رحمت الله علیه آخري وصیت و. شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه وصیت کې چې کوم ملګري موجود و هغې ته یاد دی او هغې کیسه په اوس هم شته دی. زما مقصد دا د شیخ رحمت الله علیه تر مرګ په حالت کې د وصیت په مرګ په وصیت دا خبره مونږ ته کړې وه تاسو د قرآن درس مه پرېږدئ. دا ټولو نه اهم شی و. الحمدلله ثم الحمدلله شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه له الله بچی داسې ورکړو چې دا خپل د پلار هغه میشن د قرآن د فهم عام کولو دپاره هغه ډېر کوشش وکړو، منډې ترړې والې جدوجهد وکړو، مجاهده وکړو. هغه فهم د قرآن کریم داسې عام شو چې نارینهو نه پرېږده او زنانو ته الله راورسو. دا د الله لوی احسان او د الله لوی مهرباني ده. الله رب العزت موږ له د قرآن د فهم توفیق الله موږ له راکړي او قرآن ته د ناستې د قرآن ته د زده کړې قرآن د عام کولو الله موږ له توفیق راکړي. زه ډېرې خبرې لږ کول نه غواړم. امیر محترم تشریف فرما دی او ملګري دا غواړي چې هغې لږ تفصیلي بیان وکړي او ورسره انعامات هم ورسره ورکړي. نو زه خو زما خو دا خپل کلی دی، دلته خو زه همیشه ځم راځم، نو هغې به انشاءالله العزیز تفصیلي بیان به هم وکړي او انعامات به هم ورکړي. او زه درخواست کوم چې امیر محترم د تشریف راوړي او خپل بیان دې جاري وکړي. آخر دعوانا